أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف اتم سپارہ آیات نمبر 11 ولقد خلقناکم اور اللہ فرمائی په تحقیق سره مونږ پیدا کړی تاسو مونږ پیدا کړی تاسو ثم صورناکم بیا مونږ شکلونه درکړل تاسو ته نو آدم علیه السلام لومبي الله جل شانه د شپېته قسمه خوره خټه دا چې کوم دی راټوله کړله خوره د ټولې ځمکې نه او بیا هغه یې واغږله هغه خوره مکمل څښا شوه بوی یې وکړو د هغې نه پس حضرت آدم علیه السلام د الله پاک جل شانه جوړ کړو او چې کله یې جوړ کړو بیا نور ته وچ شو بیا یې پکې په خپل قدرت سره سا ور واچو روح یې ورته ور واچو نو چې څنګه یې روح ور واچو نو آدم علیه السلام انټوشکې وکړو پرنجې چې وتې پرنجې وکړو هغه وی الحمدلله لومبي الحمدلله د حضرت آدم علیه السلام ویلي نو بیا ورته الله حکم وکړو ورشئ فرشتو سره ملو شو په دې باندې سلام وکړو نو آدم علیه السلام راغی او فرشتو باندې سلام وکړو چې السلام علیکم لومبي سلام حضرت آدم علیه السلام کړی بیا الله جل شانه ټولو فرشتو ته حکم وکړو تاسو سجده وکړئ حضرت آدم علیه السلام ته نو حکم په دغه ټیم کې څومره ذوی العقول چې وو څومره د عقل خاوندان چې وو ټولو ته حکم شو خو فرشتې چونکې د جناتو نه اعلی دي نو اعلی قسم پکې مخاطب شو او د هغې په ضمن کې جنات رالل په دغه ټیم کې پیریان دا عقل د عقل خاوندان دي اوس د عقل خاوندان درې دي ذوی العقول چې ورته وي یو فرشتې دي دی له الله عقل ورکړی دی دویم انسانان دي دی له الله عقل ورکړی دی او دریم جنات دي نو دی ته الله عقل ورکړی دی نو آدم علیه السلام چې الله جل شانه پیدا کو نو په هغه ټیم کې نور انسانان نو صرف جنات آبادو او دغه رنګي فرشتې وي نو فرشتو ته الله حکم وکړو چې اسجدوا للملائکه تاسو چې کوم دی حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو فرشتو ته الله حکم وکړو للملائکه اسجدوا لآدم تاسو سجده وکړئ حضرت آدم علیه السلام ته د هغې په ضمن کې دا شیطان راغی ابلیس راغی د الله دومره عبادت کړو 6 لکه کاله د عبادت کړل د الله او د هغې عبادت ته وجې نه د فرشتو سره پاتې کېدو نو د الله په علم کې د مخکې نه دا خبره وه چې دی به سجدې نه انکار کړي او دی به کافر کېږي د الله په علم کې د ازل نه چې کوم دی کافر و
نو الله حکم وکړو فرشتو ته چې حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړي. نو ټول فرشتو سجده وکړل حضرت آدم علیه السلام ته. خو سجده د عبادت په تور باندې نه و، د تعظیم په تور باندې و، یعنی د عزت په تور. په مخکنو شریعتونو کې په پیغمبرانو ته سجدې دا جایز وي. حضرت یوسف علیه السلام ته خپل ورونو سجده کړې ده. نو دغه سجده دا به تعظیمی سجده و، د عبادت لپاره نه و. او حضرت آدم علیه السلام ته چې فرشتو کوم سجده کړل دا هم تعظیمی سجده و، تعظیمی سجده ورته کړې. نو الله ورته حکم وکړو آدم علیه السلام ته سجده وکړي. نو ټول فرشتو سجده وکړله او په یو ځای باندې کړې ده. ټول فرشتو سجده کړې ده، په یو ځای باندې کړې ده، الا ابلیس، سوا د ابلیس نه چې د حضرت آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه. نو چې کله سجده ونه کړله نو الله جل شانه خپه شو چې تا ولې حضرت آدم علیه السلام ته سجده ونه کړله. حالانکه د الله یو حکم باندې عمل نه کول په دې سړی نه کافر کیږي، خو د الله د یو حکم نه انکار کول په دې انسان کافر کیږي. نو مونږه باندې مونږ فرض دی کنه، نو مونږ بعضې وخت کې مونږ نه کوو، خو په دې مونږ نه کافر کیږو، ګناهګاري کوو پې کافر کیږو پې نه. خو که یو سړي وي چې زه مونږ نه کوم د سره منم نه، نو په دې باندې انسان کفر ته وځي، په دې باندې انسان کافر کیږي. یو سړی حج نه کوي، فرض دی به خو دې نه کوي، وس شته دی خو نه کوي، نو په دې باندې دې کافر کیږي، نه ګناهګار پې دی خو کافر کیږي پې نه. خو که د حج نه انکار وکړو په دې باندې دې کافر کیږي. نو د الله مخې ته چې د الله مخې ته پیغمبران هغې خبرې نشي کولی د الله د اجازت نه بغیر، فرشتې خبرې نشي کولی د الله د اجازت نه بغیر. او د دومره سرکشي وکړله او دومره جرأت یې وکړو چې د الله مخې ته د سجدې نه انکار وکړو، د آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه. نو دې د هغه ځای نه الله راوشړو. نو الله فرمایي ولقد خلقناکم، په تحقیق سره پیدا کړي یې موږ تاسو، ثم صورناکم، بیا مو د الله شکل در کړی دی، تصویر مو درله جوړ کړی دی، شکل مو درله جوړ کړی دی. د دغې خټې نه الله جل جلاله د حضرت آدم علیه السلام ښکلی تصویر جوړ کړو. نو دلته الله فرمایي صورناکم، مونږ تاسو له تصویران جوړ کړي دي، مونږ تاسو له شکلونه جوړ کړي دي. په دغه ټایم کې حضرت آدم علیه السلام الله سره پیدا کړو، نور انسانیت لا نو پیدا شوی. خو د آدم علیه السلام په دغه جسم کې د ټولو انسانانو هغه شکلونه هغه پراته وو. د دې وجې نه الله فرمایي ثم صورناکم، بیا مونږ تاسو ته شکلونه درکړل، شکلونه مو درله جوړ کړل. ثم قلنا، بیا مونږ وفرمایل للملائکة، فرشتو ته اسجدو، چې تاسو سجده وکړئ لآدم، آدم علیه السلام ته. فسجدو، نو دوی سجده وکړله، فرشتو سجده وکړله. الا ابلیس، مگر ابلیس سجده ونه کړله. لم یکن، نو د ابلیس من الساجدین، د سجده کوونکو نه. د الله په علم کې د مخکې نه دې سجده کوونکي نه وو. قال الله دې تفوز وی فرمایل الله ما منعک، ته څه منع کړې الله تسجد، دا چې تا د دې خبرې نه الله تسجد چې تا سجده ونه کړله، اذ په هغه ټیم کې امرتک چې ما حکم وکړو تا ته. قال، نو شیطان وی انا خیر منه، زه ډېر غوره یم د ده نه، د حضرت آدم علیه السلام نه. ځکه خلقتني، چې تا پیدا کړی یم زه من نار، د اور نه، وخلقته، او پیدا کړی د حضرت آدم علیه السلام من طین، د خټې نه. هغه د خټې نه پیدا کړی او زه دې د اور نه پیدا کړی یم. نو هوا، خوره او اوبو او اور، دا ټول څیزونه انسان هم د دې نه مرکب دي، او دغه رنګې شیطان او جنات هم د دې نه مرکب دي. خو په انسان کې خوره غالبه ده، د کې هم اور شته دی، اور پکې هم شته دی، خوره پکې هم شته ده، اوبه پکې هم شته دی، خوا پکې هم شته دی. دا څلور څیزونه د دې نه انسانان هم پیدا شوي دي او جنات هم پیدا شوي دي. خو په انسان کې خوره غالبه ده، او په شیطانانو کې او په جناتو کې اور غالب دي، دا نور څیزونه پکې کم دي. نو دلته د غالب اعتبار کېږي. د دې وجې نه شیطان ووی چې خلقتني، زه دې پیدا کړی من نار، د اور نه، وخلقته، حضرت آدم علیه السلام دې پیدا کړی من طین، د خټې نه. قال الله ته وفرمیل، تکبر یې وکړو دلته کې. قال الله وفرمیل فهبط، کوز شه، منها، د دې نه، یا د دې جنت نه کوز شه، منها یا د دې اسمانونو نه کوز شه. فما یکون لک، مناسب نه دي ستا دپاره، ان تتکبر، دا چې ته تکبر وکړې، فیها، په دې اسمان کې یا په دې جنت کې. دا د تکبر ځای نه دی، د عاجزۍ ځای دی، او ته د الله مخې ته تکبر کوې، دا ستا لپاره مناسب نه دي. فاخرج، پس وځه، انک من الصاغرین،
بېشکه ته د ذلیله شوو نه یې د ذلیلانو نه یې قال نو شیطان ووی انظرني ما ته مهلت راکا الی یوم یبعثون تر هغې ورځې پورې چې خلق په راپاسولی شي یبعثون چې خلق په راپاسولی شي یعنې قیامته پورې چې سوري ثاني چې ورته وي دویمه شپېلی هغې پورې ماله اجازت راکړه یو پیر چې کله شپېلی پوږي حضرت اسرافیل علیه السلام ټول نظام به درهم برهم شي اسمانونه به راپرېوځي ځنګلونه به ختم شي ستوري به راپرېوځي نور سپوږمۍ به ختم شي سمندرونو کې به اور بل شي هر یو څیز به دړې وړې شي هر یو څیز به ختم شي دا به ډومبی شپېلی وي چې کله اسرافیل علیه السلام دویمه شپېلی ووي بیا به خلک د قبرونو نه راپاسي نو د شیطان د الله نه دعا وغوښتله چې انظرني ما ته مهلت راکا الی یوم یبعثون تر هغې ورځې پورې چې خلک راپاسولی شي یعنې خلک د قبرونو نه راپاسي تر دویمې شپېلی پورې ماله مهلت راکا قال نو الله وفرمیل انک بېشکه تو من المنظرین د مهلت ورکړل شوو نه یې نو الله وی تا ته مهلت درکړی دی نو دعا په بعضې وخت کې د کافر هم قبلېږي دنیا کې کوئی کافر هم دعا وکړي د زړه د خلاصه الله یې ورله قبلي آخرت کې بیا د کافرانو دعا نه قبلېږي نو دلته کې شیطان دعا وکړله الله ورله قبول کړه خو ناتمامه ورله قبول کړله ځکه په دې کې انکا تا ته من المنظرین بېشکه تا ته مهلت درکړل شوی نه یي تا ته ما مهلت درکړی دی خو الله ورسره دا وضاحت دلته نه دی کړی چې تر کوم وخته پورې مهلت درکړی دی نو دلته الله وضاحت نه دی کړی خو بل ځای کې الله فرمایي الی یوم الوقت المعلوم تا ته ما مهلت درکړی تر وخت معلومه پورې نو وخت معلوم نه علما فرمایي چې دې نه مراد قیامت دی نو شیطان تر دویمې شپېلی پورې مهلت غوښتی د الله نه الله ورله تر لومبۍ شپېلی پورې مهلت ورکو قرآن مجید کې الله فرمایي کل من علیها فان څومره څیزونه چې دا ټول به فنا کېږي ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام صرف د الله جل شانه ذات به باقي وي نور به هیڅ څیز نه پاتې کېږي نو شیطان ته مهلت الله ورکړی دی خو تر کم ټیمه پورې تر لومبۍ شپېلی پورې یعنې د باندې به مرګ راځي دغه مطلب دا چې ما باندې مرګ را نه شي چې دویمه شپېلی وی اسرافیل علیه السلام خلق پاسي نو زه به لا ژوندی م دې سره به پاسم نه الله وي نه د مرګ دا ذایقه به خامخا سکي کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس په د مرګ دا سکه چې کوم دی خامخا کوي نو د مهلت وغوښتو نو الله ولا مهلت ورکو خو د دعا الله قبول کړه خو ناتمامه قبول کړه قال نو شیطان ووی فبما په دې په سبب د هغې اغویتني چې تاسو ګمراه کړم الله ته دوی د شیطان فبما په سبب د هغه سو اغویتني چې تاسو ګمراه کړم لاقعدن زه به خامخا کینم قسم یې خوړل دی الله ته دا ډېره تاکیدي خبره ده لیکن لام هم د تاکید دی نون پکې هم د تاکید دی دواړه د مضبوطو خبرو دي چې کله عربی کې مضبوطه خبر راشي که نن په دوو تاکیداتو سر راځي لاقعدن زه به خامخا کینم لهم دوی ته یعنې ستا د بندګانو ته صراطک المستقیم په نیغه لاره کې په نیغه لاره کې به ورته کینم او د نیغې لارې نه به ستا دا بندګان دا به ګمراه کومه بې لارې کومه به ثم بیا لآتینهم خامخا به زه راځم دوی ته من بین ایدیهم د دوی له مخې نه د انسانانو د مخې طرف نه به راځم ومن خلفهم او د دوی د شا د طرف نه به راځم وعن ایمانهم او د دوی د ښي طرف نه به راځم وعن شمائلهم او د دوی د ګس طرف نه به راځم ولا تجدو نو ګوره د ښي طرف نه به راځم د مخې نه به راځم دی به ګمراه کوم د شا نه به راځم دی به ګمراه کوم د ښي طرف نه به راځم دی به ګمراه کوم د ګس طرف نه به راځم دی به ګمراه کوم نو څلور طرفه یاد کړو پاس او لاندې طرف یاد نه نو د پاسه نه دی وجې دی نشي راتلی چې د پاسه به مسلمانانو د الله رحمتونه راوریږي نو چې کوم ځای کې د الله رحمت وي د شیطان نشي راتلی او د لاندې نه د دې وجې نه نشي راتلی چې شیطان دغه تکبر دی نو هغه دومره ریا نه دی چې چاته ټیټېږي لاندې تکبر دی پکې نو دی خپل ځان د چا نکوز نه حسابي د دې وجې د لاندې دی نشي راتلی
نو د هر طرف الله ته قسم خوړلی چې خامخا به راځم ولا تجدو او ته به نمومي اکثرهم اکثر د دې بندګانو خپلونه شاکرین شکر گزاره یعنی دا ټول به زه په خپله لار باندې بوزم شیطان ورته دا قسم کړلی الله ته قال الله ته وفرمیل قال خرج الله وفرمیل وزا من هذا دی جنتنا یا د دې اسمانونو مذءوما بدحالا غمجن شوی مدخورا او رټل شوی وزا لمن هغه څوک تابعک چې ستا تابعداریو کې منهم د دوی نه یعنی زما د دې بندګانو نه لأملأن نو الله فرمایي خامخا به زه ډکومه جهنم منکم لتاسونه اجمعین د ټولو نه یعنی هغه چې به ستا ملګري وي نو ستاسو د ټولو نه بیا زه جهنم خامخا ډکوم نو دم قسم کړی دی الله ورته هم قسم کړی دی چې زما بندګان دي نشي ګمراه کولی خو چې کوم ستا ملګري دي د هغې نه به زه بیا خامخا جهنم ډکوم ولقد خلقناکم په تحقیق سره مونږ تاسو پیدا کړی ثم صورناکم بیا مونږ شکلونه درکړل تاسو ته ثم قلنا بیا مونږ وفرمیل للملائکة فرشتو ته اسجدو چې تاسو سجده وکئ لآدم علیه السلام ته فسجدو نو دوی سجده وکړله الا ابلیس سوا د ابلیس نه چې ابلیس سجده ونه کړله لم یکن من الساجدین نو دی د سجده کوونکو نه قال الله فرمیل ما منعک ته څه شي منع کړی الله تسجد چې تا سجده ونه کړله اذ په هغه ټیم کې امرتک چې ما حکم وکړو تا ته قال ابلیس وی انا خیر منه زه ډېر غوره یم د ده نه خلقتني من نار زه دې پیدا کړی م د اور نه وخلقته من طین او دې پیدا کړی د خټې نه قال الله فرمیل فهبط لاندې کوز شه من هذا دی جنتنا فما یکون لکا مناسب ندی ستا د پاره ان تکبر دا چې تکبر کی فیها بد اسمانونو کی یا بد جنت کې فخرج وزم انک من الصاغرین بشک د ذلیلانو نه قال ابلیس وی انظرنی ما ته مهلت راکړه الی یوم یبعثون تر هغې ورځې پورې چې خلک را پاسولی شي قال الله فرمیل انک من المنظرین بېشکه ته د مهلت ورکړی شوی قال نو ابلیس وی فبما اغویتنی په سبب د هغې اغویتنی چې تاسو ګمراه کړم لاقعدن زه به خامخا کینم لهم دوی ته صراطک المستقیم په نیغه لاره کښېنې د نیغې لارې نه به یې ګمراه کومه ثم بیا لآتینهم زه به خامخا راځم دوی ته من بین ایدیهم د دوی له مخې نه ومن خلفهم او د دوی د شانه وعن ایمانهم د دوی د ښي طرف نه وعن شمائلهم او د دوی د ګس طرف نه ولا تجد اکثرهم شاکرین او ته به نمومې اکثر د دوی نه شکر گزاره قال خرج الله فرمیل وزه من هذا دی جنت نه یا د دې اسمانونو نه مدعوما بدحالا غمجن شوی مدحورا رټل شوی لمن هغه څوک تبعک چې ستا تابعداریو کې منهم د دوی نه لأملأن نو زه به خامخا ډکومه جهنم منکم لتاسو اجمعین ټولونه ولقد خلقناکم په تحقیق سره مونږ پیدا کړی تاسو ثم صورناکم بیا مونږ شکلونه درکړل تاسو ته ثم قلنا للملائکة اسجدوا بیا مونږ حکم وکړو بیا مونږ وفرمیل فرشتو ته اسجدو چې سجده وکړئ لآدم علیه السلام ته فسجدوا الا ابلیس نو دوی سجده وکړله الا ابلیس سوا د ابلیس نه چې ابلیس سجده ونه کړله لم یکن من الساجدین نو دی د سجده کوونکو نه قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک سسیز منع کړی الله فرمایل ته سسیز منع کړی چې تا سجده ونه کړله په هغه ټیم کې چې ما حکم وکړو تا ته قال نو دی شیطان وی انا خیر منه زه ډېر غوره یم د ده نه خلقتني من نار وخلقته من طین دې زه دې پیدا کړی یم د اور نه هغه دې پیدا کړی دی د خټې نه قال الله فرمایل فهبط کوز شه من هذا دی جنت نه یا د دې اسمانونا فما یکون لکا مناسب ندی ستا دا پارا انت تکبرا دا جو تکبرو کی فیها پا اسمانون کی یا پا جنت کی فاخرج انکا من السواغرین وزا بشکتو من السواغرین دا زلیلانو نے قال انظرنی لا یوم یبعثون ابلیس اوی انظرنی ما تا محلت را گئی لا یوم یبعثون ترہا غیر روزی پور جی خلق پر آپا سوری شی قال اللہ فرمیل انکا من المنظرین بشکت دا محلت ورکلی شونے قال
ابلیس وی فبما اغویتنی په سبب د هغه اغویتنی چې تاسو گمراه کړم لاقعدن زبخامخا کینم لهم دوی ته صراط وکل مستقیم بنی غلار کی ثم لآتینهم زبخامخا رازم دوی ته من بین ایدیهم د دوی لمخنا ومن خلفهم د دوی د شانا وعن ایمانهم د دوی د خي طرفنا وعن شمائلهم د دوی د ګس طرفنا ولا تجد اکثرهم شاکرین او تبنمومی اکثر د دوی نه شکر گزارا قال اخرج الله فرمایل وزا منها د دې جنت نه یا د اسمانونو مذءوما بدحال غمجن شوی مدحورا رټلی شوی لمن تبعک هغه څوک چې ستا تابعداریوږي منهم د دوینا لاملأن زبخامخا ډکوم جهنم منکم لتاسو اجمعین ټولنا منکم لتاسنا اجمعین د ټولنا سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين.